موضوع بحث عاشر او پاغی کی غلبہ بین الحلال والحرام، یعنی تغلیب بین الحلال والحرام. کله چې دو دلیل موجود شي په شی واحد کې د حلت او د حرمت، نو غلبه به حرمت ته ورکېدی شي. دا زموږ موضوع وه. په هغې کې فصل ثاني په باره د امور مغلبه وکړو. یعنی بعضې داسې بطور تمثیل امور چې په هغې کې کتبو کې غلبه ورکړې شوې د حرامو ده. په هغې کې دوه امر شو او ټول امور سبعو. نو په امور سبعو کې دو امر شو، یو متابعت او بل محظورات الاحرام، محظورات الحرم. نن با دریم امر وایو، هغه په استمتاع کې دی. د استمتاع نه مراد تعلق قائمول دي په مابین د ناکح و منکوح کې، منکوحه کې. نو که چېرته د ناکح دپاره په خپل حق استعمالولو کې ازدواجي تعلق قائمول دي، یو دلیل د حلت می او بل دلیل د حرمت می، نو غلبه به حرمت لګي او دی به ازدواجي تعلق نه قائموي. نو په امور مغلبو کې الامر الثالث فی الاستمتاع. د دې مثال الجاریة المشترکه، جاریه مشترکه. څنګه غلام مشترک اغستی شي، شریک غلام ورته ویل شي. نو د شریکانو دی، د شرکاو دی، د هر یو پکې خپل حصه. مثال د 2 لک غلام دی او د 1 لک حصه پکې نیمه د یو ده او د 1 لک نیمه حصه پکې د بل ده. د شریک غلام دی. د دواړو خدمت پکې، نو خپل منځ کې به تقسیم وکړي. نو یو میاشت د یو، یو میاشت د بل، یو هفته د یو، یو هفته د بل، یو ورځ د یو، بل ورځ د بل، مساوي حصه به دا روایت ده. خو که جاریه مشترکه شو، نو د غلام نه خو یو قسم خدمت اغستی شي، خو د وینځي نه خو مالک ورسره بلا نکاح تعلق هم قایمولی شي. دلته دا د شریکانو جاریه ده. نو دا داسې یو عمل دی چې ته جزیه نه قبلوي.
او که څوک دا وایي چې یو نوبت به د یوي بل به د بلي نو بیا ولد چې مشتبه کېږي چې دا د چا دی نسبت به یې چا ته کړي او دا ام ولد د چا شوه او دا ولد چې د جاریه ام ولد نه پیدا شي نو خو غلامي خرڅېدي شي او مملوک دی له چا مملوک دی نطفه د چا ده په دې وجه باندې دا تجزي نه قبلوي تقسیم نه قبلوي نو مسله پیښه شوه یو طرف ته په جاریه کې حق دی د مالک د نفع اخیستو بوزعي او بل طرف ته هغه شریکه ده نو کل مملوک ده نه ده نو په یو جهاد باندې د پر حرام ده او په بل جهاد د پر روا ده دا چې دی مالک دی روا ده دا چې دی د کاملی جاری مالک نه دی نو دا نصف حصہ چې ده دا اجنبیه شوه نو دلیل د حلت هم راغی او دلیل د حرمت هم راغی نو حکم یې څه دی الغلبة للحرمت موږ مخکې ویلي چې دلیل د حرمت مو او دلیل د حلت مو نو حرمت له به غلبه ورکولی شي او حکم به پې د حرامو کولی شي لہذا په دې صورت کې هر واحد هغه لره تعلق قایمول د دې جاریې سره نفت اخیستل استمتاع بوزایي د شریکانو د دواړو دپاره غیر جایز ده اوی د یو ته په نکاح کېدی هم نشي ولې چې د وینې سره خو نکاح کېږي نه او هغه من وجه د وین سره نصف حصه خو یې ده که نه نو حکم به څه شي لا توطئو دا جاریه به وتې کولی نشي نه د یو شریک د طرف نه نه د بل شریک د طرف نه غرض دا شو د دې نه به بغیر د استمتاع بوزایي نه نفع هر واحد اخلي هم یو شریک هم بل شریک و استمتاع بوزایي به ترې یو هم نه کوي ځکه هلته دلیل د حرمت هم موجود دی او دلیل د حرمت چې موجود شي او دلیل د حلت من حرمت لره غلب وي دویم مثال په استمتاع کې اختلاط الزوجة مع غیرها لا توطئ احداهن کتابونو وته به شبهه راغسته دا اوسني حالات هم اوس ډېر ښه حالات د منکوهې نه قبل د هغې دپاره ځان له مکان تیار کمره په هغې کې اټیچ باتروم وي او پخوا به د بوډاګانو یو لپه استعمالو غوچې
نو یې غوچې څه پکې کوم خو دا لیټره پورې ولاړ سې کړي بس یو د بیلولو خبره پاتې چې ټوټل سام سیمام یې برابر دی خدا جدا کړي د مور پلار الګ جهیز شو ته مونږ نن سبا وایو نو جهیز ورسره په کثیر تعداد کې د جینۍ د پلار د طرف نه راشي او جای سکونت د الګ د پلار د طرف نه د مخکې د تیاری نو یو د دې زمانې ډېر ښاغه دی یو طرف ته د نن زمانې په زنانو کې هغه حیا او پرده نشته کومه چې پخوا وه نه په نوجوانانو کې شته کومه چې پخوا وه او بل طرف ته چې داسې مخلوط اوسېدلي نو فحاشي به خوري یو پخواني بوډا چې ته مونږ ناستو نو وایي چېرې چې یو خو چې دا معصوم دا مور راشي که نه او د خوا خسخر د مخې د خاوند سره یو ځای په دې کټ کې کښېني او بچې به په هغې کې دانګۍ را دانګي نو ډېره سخته غوسه راشي ولې د هغه زمانې بچي به خپل بچی د پلار د مخې نه شو اخیستی په دې کې به ورته شرم محسوس کړي د خپلې ښځې سره یو ځای ناسته پاسته ډوډۍ خوړل دا نه کېده خو بیا غم هم راځي ښادۍ هم راځي او پخوا غربت هم ډېر و نو اوس منکوحة الزوج هم په یو مکان کې ده او اجنبیې هم په یو مکان کې دي او اختلاط د منکوحې د غیر منکوحاتو سره راغی نو که چېرته دې اراده د تعلق قایمولو وکړي نو هسې نه چې د خپل ملک په ځای په غیر ملک تصرف وکړي تاسو پوه شوئ نو په غیر ملکی چې ملکی بوځایي دی اخوا اجنبي اخوا د منکوحې نه دي د هغې سره خو تعلق قایمول حرام دی خو بدکاري ده او د خپلې منکوحې سره شریعت جایز ګرځولي دي فاتو حرثکم انا شئتم نو دلیل د علت هم دی اوس دوه دلیل موجود شي په دغه ځای کې اوس دته اشتباه ده هذه منکوحتي او هذه او هذه او هذه د ابو رافع یهودي چې مردارېده نو عبدالله ابن عتیق رضی الله عنه نه وي چې په تکه توره تیاره کې د خپل ټول اهل و عیال سره په منځ کې پروت و اما ته پته هم نه چې دا کم ځای دی چې ما به یا ابا رافع نو ابا آواز راکړو نو زه به پوه شم چې دا میلوف هم دغلته دی نو دا حالاتونو کله اختلاط چې د منکوحې د غیر منکوحو سره راشي منکوحات نو بیا پکار ده چې زوجو د تعلق قایمولو نه اجتناب وکړي نو لا توتو احداهن د یو سره هم دې تعلق نشي قایمولو هسې نه چې په وته بشبهه کې راشي تاسو پوه شئ غلبه چاته وشوه او حرمت ته شوه یعنې په دغه وخت کې د ده دپاره د دې ټولو سره تعلق قایمول چې دې په خپل خیال وي چې دا هذه منکوحه دي دا موله څه دي حرام دي الامر الرابع في البيع
په امور مغلبو کې څلورم امر په باره د بیع کې دی. بیع کې هم داسې کیدی شي چې دلیل د حرمت می او دلیل د حلت می. حرمت لبا چې کومه دی دلیل د حرمت لبا غلبه ورکیدی شي او هغه بیع به حرامه ګرځولی شي. مثال اذا جمع البائع المبيع المعلوم والمجهوله، کله چې بائع خرڅی مبيع خو یو مبيع مجهول دی او بل مبيع معلوم دی او په صفقه واحده کې ورکوي. هلکه دا پلاټ ته چې دی حدود اربعه دي. او بلا شرکت غیر زما دی او د هر نقص زه ذمہ دار یم او د حقوق دي. وضاحت شو. او دا خواته پلاټ چې دی کنه په دې کې مې څلورمه حصه ده. دا معلوم پلاټ در باندې هم خرڅوم او دا مجهول د باندې هم خرڅوم. په دې کې زما څلورمه حصه ده. پته نه لګي چې کم جانب ته ده، فرنٹ ته ده بیک ته ده، په سنټر کې ده په سایډ ده. نو دا څلورمه حصه څه شوه؟ دا خو جزء شایع دی که نه. په هر ځای کې د څلورمه حصه رسي. اوس چې دي کله تقسیمي نو خدای خبر ده څلورمه کم ځای کې راځي. پوه شوې پې؟ نو دی یو بیع مجهوله کوي یو بیع معلومه کوي. خو دا ځان له بیع نه کوي، دا یو ځای کوي. په صفقت واحده کې کوي. اوس په دې بیع معلوم کې دلیل د حلت دی. احل الله البیع، نو بیع خو روا ده. خرید و فروخت خلق کوي. مختلف بیو چې تاسو ویلي که هغه تولیه کوي، سرپسر یې خرڅوي، که هغه مرابحه کوي، ګټه پکې کوي، او که په هغه په قرضو باندې ورکوي په نیټه، جایز ده. خو شرط خدا دی که نه چې مبیع په موقع باندې وي مخکې تیر دي او معلوم وي. نو دا خو دلیل د حلت شو. خو که مبیع په موقع باندې شته خو معلوم نه دی، مجهول دی، نو کل بیع یفضی الی المنازعة فبیعه باطل. کما بیع چې مفضی الی المنازعة شي او من جمله د هغې نه مجهوله مبیع ده، نو دا بیع باطله ده. لہذا د مجهول شی بیع، د مجهول مبیع بیع دا حرام ده. نو یو طرف ته دلیل د حلت شو او بل طرف ته دلیل د حرمت شو. غلبه به کوم لور کو؟ حرمت لره. ځکه حکم به دی چې فالبیع باطل، دا بیع باطله ده. او وجه به سي مفضی الی المنازعة ده، د جهالت په وجه، نو غلبه حرمت لره. توضیح دې باره کې لږ وضاحت ته ضرورت شته. توضیح نمبر 1: ان كان المبيع المجهول مفضيا الى المنازعة فالبيع باطل. نمبر 2:
ان کان المبیع المجهول لا یفضی الی المنازعات فالبیع جائز. د جواز صورت پکې پیدا شي. که دا مبیع مجهول ہو، پس یو جهت کې جهالت ہو او مفضی الی المنازعه دواړه په سبا په جګړه کوي، نو اسلام خو بل ته سلامتی ورکوي. غیر مسلمو ته هم ورکوي. د هغې کلیسا، د هغې ګرجا، د هغې عبادت خانې دا نه ورانوي. البته نوې به نه جوړوي په دار اسلام کې. نو چې بل ته سلامتګي ورکړي نو خپل ځان ته مسلمانان خو په خپله سلامت پاتې که نه. نو چې دی داسې بیع وکړي چې هغه منازعې ته مفضي شي، نو سلامتګي ده که فساد دی؟ د هغې مثال مخکې د پلاټ په صورت کې تیر شو. دا به باطل وي ښه. او که وبیع مبیع مجهول، مبیع نه ده، بیع مجهوله وه، بیع مجهوله وه. خو مفضي للمنازعه نه وه، نو بیا به بیع باطل نه بلکې بیع به جایزي. مثال بیع سلم دی. په بیع سلم کې مبیع مؤخري او ثمن مقدمي. شرط پکې دا چې صفات به بیانې، نیټه به ښیي، جنس به ښیي. خو مبیع خو په موقع نشته. مبیع په موقع نشته. او چې دو ته مثال په طور غنم یاد کړي چې زما دا غنم را رسی، د دې نه به در باندې دونه پیمانه یا فی زمانه دونه وزن په دونه قیمت در کوم، قیمت را کوه به در کومه. نو ایسے بس صفت بیان کو، جنس بیان کو، هر څه بیان کو. خو په دې نیټه کې قدرې جهالت شته. ګوره کیدی شي چې بارونونه ډېر شي او د ده چې کوم سوچ دی نو په هغه وخت غوبلې ونه شي، ترېشرې هفته لیټ شي، نیمه میاشت لیټ شي. خو دا جهالت داسې نه دی چې دا مفضي للمنازعه دی. جهالت دی خو مفضي للمنازعه نه دی. لہذا مخکې چې تیر شو په مثال کې چې د په صفقت واحده کې مبیعین جمع کړو، یو معلوم او بل مجهول. نو د مجهول نه به کوم مجهول مرادي چې هغه مفضي للمنازعه وي. پوه شوې پې؟ دویم مثال په امر رابع بیع کې اذا جمع بین الحلال والحرام فی صفقة واحدة چې کله په صفقت واحده په یوه بیع کې یو بیع ده، په هغې کې د جمع وکړه د هغه مبیع چې حلال دی او د هغه مبیع چې حرام دی. نو دلته هم په حلال کې دلیل د حلت دی او په حرام کې دلیل د حرمت دی. غلبه به چالي حرمت نه، داسې بیع به جایزه نه وي. البته هو قسمانی. دا دویم مثال چې مور کو نو په دې کې دوه قسمه دي.
احدهما المبيع الحرام ليس بمال، یو خدا دی چې دا حرام هغه حرام مبیع دی چې دا د سره مال نه دی او دی خرڅوي. کالجمع بین الزکیة والمیتة، لکه هغه شی خرڅول چې هغه پاک دی، قابل اکل دی، ماکول اللحم دی، او هغه شی خرڅول چې هغه زکی نه دی بلکې میتته ده. د دې زمانې د هوټلو نه او د قصابانو خو خدای ساته، یقینو کې چې سړی وي چې د پخوانو مشرانو کم کارونه کړي که نه، نو هغه د چا خبره که د کتاب نه دي که نه خو کم تې هم نه دي، که د کتاب نه دي نو کم تې هم نه دي. د شیخانو صاحبانو بس چل دا د مانکی صاحبانو دا چې کوم دی د سپنخړو صاحبانو وغیره وغیره چې وو که نه، نو دی به داسې چل کوو چې دی به په میاشت کې پخوا خو دونه دغه نه و که نه غربت و، دوی به په میاشت کې یو څاروی حلالو او په خپله به یې ذبحه کړو او بیا به یې د هغې غوښه په خپل مسجد تقسیمول که قربانۍ وله چې یا به یې اخسته. او زما د یادو پورې شیخ ګل صاحب له چې به چا ډوډۍ کوله که نه، وی ذبحه به زما سره نو هغه به خپل سړی راولېږو او د هغه په لاس به یې ذبحه کړه، چې چا به ورته وي چې دا شی دله کوم دا دله کوم، او هغه به پخه کړه. دا زما د یادو خبرې دي. دا ولې اوس وصیبه چې غوا مرداره شي، میخه مرداره شي، په قصاب پسې هغه میخې والا لاړ شي او ورته وي صحیح ده خو 1/4 قیمت په در کوم، نو د 2 لکو میخه ترې په 50,000 واجي او بیا په خلکو خوري د خیر سره. نو چې داسې اوس په دې کې دا قصاب څه دی؟ مشتري دی، دا چا میخه چې مړه د هغه څه دی؟ بایع دی. نو بیا د میتتي کوي او میتته خو مال نه دی، مال یې څه بې مال دی، خو 2 شیونه په صفقت واحده کې ورکي، یو زکی او بل غیر زکی. نو په دې یو کې خو بیا جایزه ده او په دې بل کې بیا جایزه نه ده، او بل طرف ته په صفقت واحده کې ورکي، په یو بیا باندې دواړه ورکوي. نو په دې زکی کې دلیل د علت دی او په دې میتته کې دلیل د حرمت دی، چې کله دلیلین جمع شي نو غلبه به حرمت له ورکېدی شي نه چې علت. پوه شوې؟ نو یو قسم خدا ده چې دا مبیع حرام چې دی دا د سره مال نه دی، لکه میتته یا الحر والعبد، یعنی اذا جمع البائع الحر والعبد فی صفقة واحده، یو کس دی چې هغه غلام خرڅوي و یو سره غیر غلام اصیل حرم یا د اعدام خرڅو. ولی یوسف علیه السلام عبدو که حرو خدا د مصر په بازار نیلام شي که نه د مجبورۍ نه، نو خو حر خو مال نه دی، حر خو مال نه دی، حر خو نشي خرڅوي، او عبد مال دی دا خرڅېدی شي. نو په عبد کې دلیل د علت دی او په حر کې دلیل د حرمت دی.
دا حر بیع حرام ده او دا عبد بیع جایزه ده. بل طرف ته دی په صفقت واحده کې خرڅي یو بیع کوي نو موږ به د حلت ته غلبه ورکړو که حرمت له به ورکړو حرمت له به غلبه ورکړو الغلبة للحرمه د دې دواړو بیع جایز ده په دې وخت کې د دې عبد هم جایز نه ده ولې هغه په صفقت واحده کې کېږي که نه چې په یو شی کې حرمت او حلت او په وضعیه کې راشي نو حکم بسی فالبیع باطل په دواړه صورت کې که میتته او زکیه یو ځای کړو که حر او عبد یو ځای کړو بیع به باطله وي او غلبه به حرمت ته ورکېږي شي وجه سره ود د بطلان یاره که دا پاک شی وانهلي که نه دا بیا یې پاتې شي نو څه تندر به راته وځي دا سړی خو د ګناه مرتکب کېږي نه که نه دا بایع او مشتري او لا چې دواړه پې پوهي بایع هم پوهي او مشتري هم پوهي چې دا یو میتته ده که دا بایع دجل کوي او خدعه کوي او دا مشتری پوهی نه و هغه وي میتته نو بیا خو دا مشتری په اخیستو کې ګنهګار نه دی او که مشتری هم پوهه دی چې په څلورم حصه بیا اخلم ځکه دا میتته ده او زه به په خلقو خورم او بایع هم پوهه دی نو خو دواړه ګنهګار دي خو که جایز بیع څوک نه کي نو دی ګنهګاري که تاسو یې ګنهګارېږي نو دا محمد عارف یو کسو منداروب به وته دا منداروب نه تاسو محمد عارف یو غریب سره و نو ټوکی به ونو ویچاره مازیګر د بازار راشم چکر لګا او دا پرور پراتی دا مالټې ماتوي ما والا دا مړې راتوي ما والا او کېلې راتوي ما والا خو جیب راتوي چې یو مواله دی نو دا څونه دکانداران چې دا دکانونه بق خلک کلاوګي دا ایجاب کوي دا عرفي سره اره تو زما سره چڼې پدی وړو چینی پراتی دا واره او چې ما او تا خو قبول مګو کنه نو څونه خلک په بازار کې تیریږي خو قبول نه کوي نو بیا ونه شو نو ولې دا بای ګونګار شي ګره مشتری یو ګونګار نه دی خو ګبای میتته کې ایجاب کوي او مشتری داغي قبول سره د علم نه کوي نو بیا دواړه ګونګار دي نو قوت د بطلان په حرمت کې په دې وجه باندې حرمت له غلبه ورکولی شي او په دې صورت کې په دې قسم کې به موږ وایو چې بیع جایز نه ده. دویم قسم المبيع الحرام مال فی الجمله. په دې وړاندې صورت کې چې امر رابع په باره د بیع کې او دلیل د حلت او د حرمت په بیع کې ثابت شي نو غلبه به حرمت لورګو. په دې کې یو قسم خداو چې په صفقت واحده کې داسې دوه شیونه جمع کړي چې یو پکې د سره مال نه دی. دویم قسم دا دی چې مال دی خو بیا هم حرام ده دی مال خو بیا حرام ده. څنګه بشي؟ لیکن لیست الملکیت فيه قوی بل ضعیف. د مالک ملکیت با په دې مال کې ضعیفی قوی بنئی
دویم قسم پدې کې دی چې دو شیونه په صفقت واحده کې جمع کی یو کې خود د قوي ملکیت دی ملکیت پکې دی او ملکیت قوي دی او بل طرف ته هم د مال دی خو ملکیت پکې ضعیف دی قوي ملکیت نشته نو د دې ضعیف ملکیت په سبب باندې نه په دې ضعیف مملوک کی چې کومه بیع جایز کی او نه پاګه قوي کی بیع جایز کی ولې صفقت یو دی بیع یو ده تاسو په پوه شئ دواړه مملوک دي ها دواړه مال دی او په یو کې ملکیت قوي دی او په بل کې ملکیت ضعیف دی دام په امر رابع کې په هغه بيوع کې راځي چې بیع باطله ده او غلبه به حرمت لري مثالونه كالجمع بين المدبر والعبد المحجور يقال له القن یو کس ته چې دا غدو غلامان یو محجور غلام دی محجور غلام ته قن هم وي دا دی چې دی عبد دی قید وسره نشتا نه مدبر دی نه مکاتب دی نه ام ولد تا تاسو پوهیږئ عبد محض دی او دیدام خرڅي ورسره مدبرم خرڅي تاسو تعریفات ویلي مدبر هغه عبد دی چې د مالک وتوی زما د مرګ نه پس آزاد دی مکاتب هغه دی چې حق د کتابت او سرور کی وی دا مال را تر پوره کړو ته آزاد دی ام ولد هغه چې مالک خپل وینځه خپل په استعمال کې راوړي د دې حکم هم دا دی چې دا مالک د مرګ نه پس دا آزاد دی اوس دا راته وایي چې دا درې واړه چې مدبر دی په الحال د مملوک دی کنه دی مکاتب فی الحال د مملوک دی ام ولد فی الحال د مملوک ده ام ولد خرڅېدی شي نه بل ته دې په نکاح نشي ورکول مدبر خرڅېدی شي او د مرګ نه پس آزاد دغه رنګ مکاتب معلق دی دې څنګه خرڅي نیټه د سره پرته ده که اوس هغه حق د کتابت پوره کړي نو بیا خو د مال لري ها که کله مکاتب راغی او مالک ته وی چې زه لاچاره شوم حق د کتابت نشم پوره کوي نو بیا هغه د چا خبره چې الفرع یرجو الی اصله بیا به دې گویا چې قن او محجور غلام شي اوس په یو صورت کې د څوکړو دا درې وړه په دې کې راوځي کی آپ د محجور د مدبر سره جمع کړ آپ د محجور د ام ولد سره جمع کړ آپ د محجور د مکاتب سره جمع کړ او په صفقت واحده کې خرڅي اوس چې وته وګورئ نو دا درې واړو قسمونو کې دا دواړه د مال دي او مې عبد محجور مال دي او مدبر ام ولد ام مکاتب مال خو دی او په دې دریو کې چې مدبر مکاتب او ام ولد دا په دې کې د ملکیت ضعیف دی او په قن محجور غلام کې د ملکیت قوي دی مدبر کې د تصرف د بیع کول دا حرام په ام ولد کې حرام دی په مکاتب کې حرام دی فی الحال چې دی دا عقد کتابت کې په وعد وعید کې دی او لاچاری نه ظاهر کړي نو دا خو دلیل د حرمت شو
بل طرف ته قن او مهجور غلام دی خرسي پای کې د ملکیت قوي دی هلته دلیل د علت دو دلیل یو دی مالم دواړه دی غلبه بس دی حرمت لرا تاسو پوه شئ البته دا من جمله د استثنائیات نه دی من جمله د استثنائیات نه دی دلته به مونږ وایو چې په عبد مهجور کې بیع صحیح ده او په غیرو کې صحیح نه ده اگر که صفقت واحده دی وجه دا مخکینه پس په فرق ده مال دلته کې هغه مال نو مې توا دا مال دی خو ضعیف مال دی لہذا بیع به صحیح شي په مهجور کې او صحیح به نشي په غیر مهجور کې اچھا جی دلته وجه سره ضعف د بطلان په سبب د ضعف د ملکیت دی دلته دا بطلان قوي نه دی چې د اثر انداز شي په حلال او په جایز باندې هم او غلبه دی حرمت لرول شي الامر الخامس فی الاستیاد په امور مغلبو کې امر خامس په باره د استیاد کې دی استیاد د سوید ده سوید ښکار ته ویلی شي استیاد ښکار کول دي معنا دا شوه چې دا ښکاري شی نه دا کوم چې به ښکار کېږي دا نه دا طریقه د ښکار چې ده که نه دا فنکاري دا په داسې طریقه باندې دا فنکارو کې دا ښکاري چې یو طرف ته پکې حلت دی او بل طرف ته پکې حرمت دی غلبه به حرمت دی دی دا خپل فن په داسې طریقه په کار راولي چې که یو طرف ته ګورې حلت دی بل طرف ته ګورې حرمت دی ښکار په داسې طریقو مثال شرکت کلب معلم مع غیر معلم مع غیر معلم اول دا تمهید یو چې دا ښکاري چې ښکار کېږي نو څوک یې په غشي ولي او څوک یې په باز باندې کوي مرغۍ او څوک یې په ښکاري سپو باندې کوي نو دا ښکاري سپی چې دی که نه ده ته معلم کلب وایي یعنی تعلیم ورکړی شوی نو دی به د دې سپي دا مالک چې دی که نه سپی مال دی متقوم مال دی خرڅېدی شي د سپي دا مالک به دی یعنی ازموده کوي وی نو چې یو پیری پرېښودو جوړهغه وخوړو دا خو معلم شوی نه دی بیا ورته چلو ښودو بیا ور پرېښودو داسې چې د دې یقین خاص شو چې او د هغه حد ته ورسېد چې دی په دې پوهه شو او د ده علم د دې سپي راغی
چې زه چې دا څونه کوشش کوم دا ځان لپاره نه کوم، دا د چا لپاره کومه؟ د پرېښودونکي مالک دپاره کوم. نو دی بیا خواري هر څومره کوي، منډه ښه تېزه وهي، ښکار رانیسي، مرغۍ رانیسي، سویه رانیسي، خو چې راوینیسي نو بیا خوري نه، بیا خپل مالک ته راوړي رارسوي. دا مکلبین دا هغه معلم سپی دی. د دې سپي ښکار جایز دی، او که د ده نه دا ساه د ده په خوله کې ووته هم د دې عقل جایز دی. او وایي ځکه چې کله ښکاري سپی پرېږدي نو د پرېښودو سره به دې بسم الله الله اکبر ووایي، هېڅ پته نه لګي چې د ده نه به ساه په لاره په خوله د دې ښکاري سپي کې وخېږي او که راوبیرسي دې به یې ذبحه کړي. نو د ده دا بسم الله الله اکبر ویل قایم دي په مقام د بالفعل ذبح باندې. تاسو پوه شئ؟ نو دا سپی ور پرېښود او په ده باندې ښکار وکړو او د دې تفصیلاتو مطابق ښکار وشو. دا ښکار خوړل دله جایز دي که او دا احتیاط دا طریقه صحیح ده که نه؟ اوس که د چا خبره کړو سړه به کوټن سپي یو عام سپي په دې پوهېږي چې دا به دله راوړمه، نو ده دوه سپي پرېښوده، دوه، یا یو کس یو سپی پرېښود او بل سپی پرېښود، ښکار یې یو دی. نو مکلب او غیر مکلب، معلم او غیر معلم پې جمع شو که نه؟ نو جایز په چا کې دی؟ په معلم کې. او د غیر معلم سپي هغه اگر که صحیح سره د غیر راورسي خو سات یې ختلي، دا خو جایز نه دی، صحیح نه دی. نو په دې کې دلیل د حرمت هم موجود شو، په دې ښکار او په دې طریقه د ښکار کې، او دلیل د حلت هم موجود شو. په ښکاري سپي کې دلیل د حلت دی او په غیر ښکاري سپي کې دلیل د حرمت دی. غلبه به چالي حرمت لره. دا په استیاد کې هم دا راځي. ها نمبر 2 شرکت کلب معلم للمسلم مع کلب المجوسی. په یو ښکار پسې ښکاري دوه سپي پرېښود، دواړه معلم دي، دواړه ښکاریان، او دا یو سپی د چا دی؟ د مسلمان، او دا بل سپی د چا دی؟ د غیر مسلم. او په شریک یې دا ښکار وکړو. نو دی مسلمان خو بسم الله الله اکبر ویلی، دی مجوسی به ویلی، او د مجوسی هغې له اعتبار شته. نو د مجوسی د معلم سپي ښکار خوړل هم جایز نه دي. د مجوسی د هغه سپي که هغه معلم هم دی د ده ښکار خوړل جایز نه دي، بېدینه دی. او د مسلمان د معلم سپي ښکار خوړل جایز دي. او دا ښکار دوه سپو وکړو، دواړه معلم دي، خو یو معلم د مسلم دی او بل معلم د مجوسی دی. غلبه به د مجوسی هغې له ورکوي شي او دا ښکار مسلمان له خوړل جایز نه دي. نمبر 3 په استیاد کې شرکت کلب معلم للمسلم ذکر اسم الله تعالی عند الارسال وکلب معلم للمسلم لم یذکر اسم الله تعالی علیه. دواړه معلم سپي دي، دواړه د مسلمانانو دي. په یو ښکار پسې دو مسلمانانو سپي پرېښود او دواړه معلم دي. عند الارسال دی یو مسلمان چې خپل سپی پرېښودو نو د الله نوم یې واخیست،
او دی بل پرې خودو معلم هم دی دی مسلمان دی خدا الله نوم وانه غست او دواړو په شریک ښکارو د یو طرف ته دلیل د علت دی چې نوم د الله په اغستې شوی دی بل طرف ته دلیل د حرمت دی چې نوم د الله په نه دی اغستې شوی نو غلبه به حرمت لري او دا سوید به معقول نه وي الغلبة للحرمت اچھا جی الامر السادس فی الاضحیہ په امور مغلبو کې شپږم امر په باره د اضحیه کې دی یعنی اضحیم داسې یو شی دی چې په دې کې حل او حرمت جمع کېدلی شي د دې مثال به اجتماعي قرباني اجتماعي اشتراك افراد في الاضحيه مال بعضهم حرام بخلاف مال البعض شریک قربانی او په غیر شاد کې وہ افراد جمع کیدی شي او واضح دي چې ضروري نه چې طاق جفتم کیدی شي د یو نه زیات چې شي دوا د دوه نه تر وو پورې دا طاق صورت استحبابي دی نو په یو غوین ساروي کې یا وخت یا میخه ده په دې کې دوا درې څلور پنځه شپږ اووه که دوه جمع کېږي که څلور جمع کېږي که شپږ جمع کېږي که درې جمع کېږي که پنځه جمع کېږي که اووه جمع کېږي طاق دي که جفت دي نو بھائی ګڼ کسان راغون شو بالفرض و تقدیر و کسان په یو څاروي باندې قرباني کوي د بعضو مال حلال دی د بعضو مال حرام دی خو قرباني یو ده لکه ښکار چې یو قرباني یو ده په مال حلال باندې اضحیه کول دلیل علت دی په مال حرام باندې قرباني کول دلیل حرمت دی اوس بل طرف ته د بعضو مال حلال دی او د بعضو مال حرام دی قرباني یو ده اراقة الدم یو دی نو په دې قربانۍ خو به یا د حلت هم حکم کې چې دا قرباني جایز شوه یا به پې د حرمت قول کې چې دا قرباني جایز نه ده دلیله پکې دواړه موجود دي غلبه به چاله ورکړو حرمت لره به ورکړو احتیاط هم په حرمت کې چې بھائی بله وکړې دا خو مو نه شوه یا د وخت هم داسې کسان برابروي چې د ټولو مال حلال حرام والا پکې دي دا هغه ځای دی چې عوام د دې نه ناخبره دي هغې ټل برابري ټل ورته وایي ټل برابري په هغې کې که د چا مال حرام و که د چا مال حلال و که د هغه کسبګر و چې د هغه کسب حرام دی نو دا ګټه یې حرامه د هغه مال نه چې دي اضحیه کي نو هغه هم غیر جایز ده او که نه هغه پکې و چې د هغه کسب جایز دی دا مال هم په جایزه ګټلی دی هم په دې ټل کې دی خدای ځان له کسان برابر نو زموږ هر څه عادتي شو که نه په روټین کې شو رواج شو رواج خو تاسو مخکې وایي چې رواج او رسم او عادت او عرف دا یو شی دی خو یو رواج جایز یو غیر جایز
نو بس هغې ټل برابري وکړو قرباني وشو که ونه شو خو دې وي چې وشو ځکه خانه کې په سر کور ته راوړو لن ینال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. زموږ والد صاحب ته یو کس راغلی خدای درجات بلند دي وي چې په دې جامو کې څه حد طریقه شته که نشته ویې ولې د یو ستر کور مشر کورنۍ زما انګول نو یا پلار ته مې ولوي چې یاره دا لور دې پوهې که داسې جامې چې داسې ما ته چې په جامو کې څه ځان پټول دي نو زموږ والد صاحب د خدای درجات بلند ورته وي ولباس التقوا ذلک خیر په قرآن کې راغلی جامه خو چې هغه جامه چې دی خو پټوي که نه کاسیات عاریات نبی علیہ السلام فرمایي په آخر زمانه کې به زنانو جامې اچولي بیا به هم بې جامې یا به هغه چا خبره لنډۍ وشي او یا به هغه دومره نرم و نازک وي چې د هغې نه به آزاد مستوراتو مستور پاتې نشي نو تش خانک نه رسول کور ته ځینې ځینې چې به دی هسې په دې قربانو کې واته نو یو بل به ته وي داسې به یې په خپل ساروي سره ما ډېر ښه څاروی اخیستی دا ډېر سورت دی او دا دی وهغه چې لا پکې بیا دا هم ووایي نو خو ریاکاري شوه دویم په نن زمانه کې چې هر چا خپل عمل په خپل کور کې پټ کولی چې هېڅوک ترې نه خبرېږي ځکه د فتنې زمانه ده دا شیطان خامخا ریاکاري ذهن ته راولي ولې دا روژه خو پټ عمل دی که نه او نبي علیه الصلاة والسلام فرمایي چې الله فرمایي الصوم لی وانا اجزي به یا اجزا به نو الصوم لی ولې دا مونځ د خدای لپاره خلک نه کوي دا حج د خدای لپاره نه کوي خو دا روژه پټ شی دی نو که دا دې زما د رضا دپاره نه نیسي نو بیا په پټه به یې خوراک کولی که نه او خلکو ته به وایي چې زما روژه ده او چې دې په پټم خوراک نه کړي او په ښکارم خوراک نه کړي معلومېږي دې زما رضا لټوي خو دویمه چې اوس فی زمانه بني ادم روجي که نه نفلي روجي او یو ته زما روژه ده زما روژه ده په دې کې هم شیخي راځي چې دا څه دی تقوادار سره نو دویمه چې نن سبا هر عمل داسې په ګوټ کې کېدی ځکه شیطان ډېره غلبه کړې ده او په هغه امورو کې چې په هغې کې نبي علیه الصلاة والسلام فرمایي چې الله فرمایي په دې کې ریاکاري نه وي دا خالص زما دپاره دی په دې کې مې یو شایبه چې کومه دی نو پیدا کېږي مونږ سره یو کس ناست میلمانه شو خو داسې میلمانه نه وو هغې ایثار کړو چې راته پخې کړې زمونږ په دې کسانو کې یو داسې ناڅاپه پاڅېد چې پاڅېد بس پاڅېد لکه سړی څه شو ګرځه پسې بهر مونږ چای مې اوس کې ورغلو مشر سړی و تعلیم یافته بیا ورته ما ویل څنګه چل دی نه تپوس نه څه نه ما ته یې ویل روژه مې وه نو هغه خبره خو وشوه که نه روژه مې وه او ما وی چې اوس دې ته به څه وایم چې زما روژه ده او زه چای نه څښم او دا وه یو ایشو به جوړېږي بس ما ویل چې راشه وځه تاسو پوه شوئ اوس د الله یو کار دی چې مثال څوک پرې فخر کوي که نه او وایي چې یاره ما خو ده ته داسې وي چې زه دونه تقوادار یم چې په دغه ځای کې مې ذکر هم د دې خبرې ونه کړو زه ووتم دونه پورې یعنی حالات بګړاهټ طرف ته روان دي نو صاحبانو د یو مال دی حرام د بل مال دی حلال او زهیه یو کوي اراقت الدم یو کیږي اجتماعي طور ځکه عوام د دې نه خبرې دي او په دې اعتراض کوي چې بھائی زما قرباني ولې نه کېږي ستا قرباني ځکه نه کېږي چې چړه خو د یوه راښکه شی خو یو دی مذبوحه خو یوه ده ټیک شوه اجتماعي طور ده مال شو مخلوط
اوس به غلبه چاله ورکړي؟ غلبه به حرمت له ورکړي. چې حرمت له دې ورکړه نو اوضحیه ونه شوه، نه د هغه چا وشوه چې د چا مال حلال و، نه د هغه چا وشوه چې د چا مال حلال. شاید ما تاسو ته ویلي د یو صاحب سره را روانو ما د قربانو به ورځې شپې وي، ما ته ویلي چې زما خو د دې قربانۍ نه زه تور شوم چې نه یې کوم نو ښه به وي. او یې کوم یم نه. مې ولې وی زمونږ د جومات امام مسله کوله، دا مسله یې وکړه چې په دې کې د یو مال حرام د ټولو قرباني نه کړي. نو ما وی چې یا به زما مال حلال حرامي نو د نورو ته نقصان رسوم، یا به د بل چا مال حرامي نو ما ته به نقصان رسوي. نو داسې پاکې فرشتې به کوم ځای ګوري؟ وی د هغې نه ښه ده چې نه کوو. ما ته وښیم دا خو وجوبي عمل ده، خو خامخا نو چې نه کېږي نو څه لی کوم. کله شیطان انسان دې ته راواړي مړه ته خو حرام هم کې او مونځ هم کې، چې حرام په خېټه کې پراتي نو مونځ نه کېږي، دعا نه قبلېږي. څه له مونځ نو دې پسې مونځ هم پرېږدي. نو بیا وي د دې مال حرام نه زکات څه له ورکوي؟ غصب نه کېږي نو زکات هم پرېږدي. نو دې په دې مال حرام خو حج هم نه کېږي. غرض چې د هر نیک عمل نه دي وباسي. دا د شیطان وسوسه ده. الله مسله داسې به نه کېږي. څه به کېږي؟ داسې به وایي چې زه دا حرام کومه او حرام چې په خېټې کېږي نو مونځ نه قبلېږي، نو راشه د حرام پرېږده. نو د حلالو دپاره به حرام پرېږدي، نه دا چې د حرامو دپاره حلال پرېږدي. خو شیطان ورته څه وایي؟ وی دا حلال د حرامو دپاره پرېږده، کار ثواب د حرامو په وجه پرېږده. همدقه مصداق و دا جسم وی چې نه کېږي نو څه لی کوو؟ یا به زما مال حرام وي یا به د بل مال حرام وي. نو ما ورته وویل مې څه حل یې ته ونښود؟ وی دقه یې وي او بس راکوشو. مې صاحب دې حال دا چې ځان له قرباني کوه، ګډه بېځاله قرباني پې کوه. که مال دې حلالو جو تا ته چا نقصان نه رسو، که مال دې حرامو تا بل ته نقصان نه رسو. ستا قرباني د کو شو کو نه شو بل ته خو نقصان نه دی که. تاسو پوه شئ؟ د دې علت هم دا دی چې په یو اضحیه کې مال حلال جمع شون دلیل د علت دی، مال حرام جمع شون دلیل د حرمت دی. غلبه به حرمت له ورکړي ځکه قرباني نه کېږي. اچھا جی، الامر السابع فی الشہادت، امر سابع په بیان د شهادت کې دی. دا په امور مغلبه د تتبع استقراء په بنیاد د الاشباح والنظائر نه د صفحه 133 نه د 37 پورې گویا دا امور مغلبه ما تاسو ته رسېدي چې اووم امر په بیان د څه کې دی؟ د شهادت کې دی. په شهادت کې هم حیل و حرمت کېدلی شي. یو شهادت جایز دی، یو شهادت جایز نه دی. غیر جایز له به غلبوي د شاهدانو په سبب به دا دعوه نه ثابتېږي. دی مطلب شو. ځکه صاحب د الاشباح لیکي شهادت شاهدین شهادت احدهما صحیح عند الشرع وثانیهما غیر صحیح. په یو معامله کې شاهدان دو کسان گواهان دي. په دې معامله کې
دعوه کې د مدعی د پاره د یو کس شهادت قابل قبول دی د بل کس شهادت صحیح نه دی مونږ به غیر صحیح ته غلبه ورکو او د مدعی دعوه به نه ثابتي مثال نمبر 1 شهادت الاجنبی للمدعی وشهادت ولد المدعی للمدعی على دعواه مدعی دعوه کړی دا هر څه چې حضور علیہ السلام څه فرمایي چې مدعی دعوه وکړه نو محض په دعوه باندې په مدعا علیه باندې خو لزوم نه راځي بلکې دې به ګوان پیش کړي نو المدعی الیمین البینة المدعی البینة علی المدعی لازم دی گواهان پیش کول په مدعی باندې مدعی گواهان پیش کړو خو یوې اجنبي پیش کړو یوې خپل زوی پیش کړو نو یاد ساتئ چې نفع یو ځای ته راځي د هغه شهادت جایز نه دی لکه د زوج د پاره د منکوحي یا بلکس وی د دې نفع یو ده د ښځې په شهادت کې د خاوند د پاره مال ثابت شي نو څوک به خوري همدا ښځه خاوند یې خوري که نه او که د خاوند په شهادت باندې د ښځې د پاره مال ثابت شي نو دغه مال د چا دی هم د دې خاوند دی دی که د دې زمانې سره خو یې په زور دي او که په زور یې وانه مغستو نو چې مړه شو نو د خاوند په کیسه ده که نه ده ته پکې نو معال خو یې دی چې دا د خاوند دی حصې پکې شته یا د فروغو د پاره د اصولو او د اصولو د پاره د فروغو د بچو شهادت نسی کی د پاره د مور او پلار او د مور او پلار شهادت نسی کی د پاره د بچو د اطراف صحیح کی او دا مسله په زکات کې ده او د اطراف نه مراد خويندرونه دي نو ضرور شهادت ضرور د پاره صحیح کیږي ځکه د دې مقاصد جدا جدا دي لذکر مثل حظ الانثیین ګټه ها که په بل طرف رور ضرور سره شریک نه جدا خبره ده دا غي مثال راځي نو په دعوه د مدعی باندې چې شهادت پیش کېدو نو یو شاهد اجنبي و د سره هیڅ تعلق نه او یو شاهد خپل بچی و د بچی په شهادت کې د پلار لپاره حرمت ته جایز نه دی کنه عدم جواز دی او د اجنبي هغه چې عند شرع هغه متشرع سړي او قاضي مني نو جایز دی ولا دو دلیل یو ځای شو په شهادت کې یو دلیل د جواز او بل دلیل د عدم جواز غلبه بچاته ورکو عدم جواز لره چې اوس د دې زوی دا جایز نشو دا تیرا لړکی او دو گواهانی نو نصاب د شهادت خو شاهدان دي کنه نو دې د نصاب د شهادت نه کم نشو نو په یو شاهد باندې خو د مدعی دعوه نه ثابتېږي تاسو پوه شئ نمبر 2 شهادت الاجنبی وشریک فی الدعوه شهادت الاجنبی وشهادت شریک فی الدعوه
یو کس دعوه وکړه زما د ده دا پلاټ زما دی، وی ګوان پیش کړه، یو اجنبي راوست، هغه بل هم اجنبي وی، دواړه اجنبي راوست، نو چې شریعت یې مني متشرع خلق دي جرح پې نه وي، نو دا اجنبي خو د اجنبي دپاره شاید صحیح دی که نه، خو دلته د یو اجنبي صحیح دی بل اجنبي نه دی صحیح، ولې دا دویم اجنبي د ده سره په دې پلاټ کې شریک دی، سره شریک دی. نو دا شاهد دویم چې دا شریک دی دی په خپل شهادت باندې که د دې غیر د پاره شی ثابتي خو د ځان د پاره هم ثابتوي، نو دی خاموش مدعی دی، په حقیقت کې دی څه دی؟ مدعی دی، خو خاموش مدعی دی، دعوه بل کړې ده، دعوه د دغه شریک کړې ده، ده دعوه نه ده کړې، دی به طور شاهد پیش کیږي، خو چې پته ولګي چې دی ده سره هم په دې مال کې شریک دی، د شریک د پاره ولې بیا مقصد یو دی، په شهادت کې هم حلت و حرمت راغی، نو د شریک شهادت غیر جایز دی او د غیر شریک شهادت جایز دی، دلیل د حرمت او د حلت دواړه موجود شو، غلبه به حرمت له ورکولی شي، لہذا د داسې دو کسانو شهادت غیر قابل قبول دی. صاحبانو موږ د کوواټ ته چا بوتلي وو او د هغې اصطلاح دا وي یو شریعت شوی دی او تاسو مات کې که نه، دا مولان به پخوا خلکو جنګول کوم وی شریعت شوی تاسو مات، معنا دا چې د شریعت په نوم کومه فیصله شوې ده دا خلاف شریعت ته تاسو دا فیصله ماته کوي، نو موږ لاړو چې لاړو صاحبانو چې تحقیقات هم وکړه، مولان صاحبان مو هم راوغوښتو، هغه ځای هم وکتو، نو چا موږ ته ویلي چې په دې کې څه خلاف شرع کار دی، خو په هغې کې خلاف شرع دا ووته چې یو شریک د مدعي دپاره شهادت کړو، شریک د مدعي دپاره شهادت کړو او صاحبه یو 50 جریبه ځمکه خو به وه، د هغې دا شړې بډي که نه جرګه راغونډه وه صاحبه په خوړ کې، د دې جرګې په خوړ کې د دغه خلکو په خوړ کې جرګه و، دا دونه دا مدرسه چې دونه غټ میدان به جوړي، نو بیا یو بل چې متوجه کي نو هلته خو اواز هم دونه رسېږي، نو کاڼې راوړي داسې ورولي ورته، نو هغه خلک متوجه شي، نو دی بیا پاسې خپله خبره وکړي، مولان صاحبان هم ډېر راغلي ناست، دا خو غټ لانجه ده، بهرحال هغه څه مولانو سره ما میټینګ وکړو، ما ورته ویل صاحبانو تاسو له په دې ځمکې څه درکوي، ویل چې نه موږ خو د الله د رضا لپاره فیصله کړې، مې ښه اوس چې دا تاسو په نیک نیت د الله د رضا لپاره کومه فیصله کړې ده او په دې کې تاسو خطا شوي یې، تاسو به خطا نه منئ، وی چې منو که نو ما په دې کې خطا شوې ده که، وی څه خطا ده پکې، مې په دې کې یو شریک د مدعي دپاره شهادت کړی، دا سره په ځمکه شریک دی که نه، وی چې مې د شریک د مدعي دپاره شهادت قبلیږي، نو په دې باندې مو هغه فیصله هغې چې ما ته یې کوي که نه هغه دا وه، تاسو پوه شوئ، نو د شریک دپاره دا مدعي شریک چې هغه د ده سره شریک دی، دا هغه مدعي په دعوه کې دی شهادت نشي کولی. صاحبانو په دې ځای باندې دا البحث العاشر دواړه فصل ختم شو، یو فصل په بیان د تعریفاتو کې
د حلال او د حرامو سره د دلایلونه ورسره دویم جز تقابل او په فصل ثانی کې امور مغلبه و هغه د مطابقت نه شروع شو او په شهادت باندې ختم شو او مونږ ته دا نتیجه راوته چې په شی واحد کې دلیل د حرمت او د حلت جمع شي نو غلبه به حرمت لور کولی شي البته استثناء هم شته کنه جانی القوم الا زیدن نو بعضی سور داسې دي چې هغه د دین مستثنا دي او چې کله قاعده دا شوه چې حرمت لبه غلبوي او دا سور استثنائیه اوس مونږ پیش کوو نو اظهر من الشمس شوا د دې نه دا مسله راووته چې بعضې صورتونه به داسې د دې قاعدې په بني جابت مستثنا وي نو چې مستثنا شو نو غلبه به حلت لئی حرمت لبه نه او د هغې به وجوهات وي باقاعده نو اوس مونږه د دې بحث چې تغلیب بین الحلال والحرام د دې د تکمیلې په صورت کې صور استثنائیه نو التکملتو تکمیله په بیان د صور استثنائیه کې هغه صورتونه چې په هغه به د دې قاعدې نه مستثنا یعنی غلبه به حلت لئی حرمت لبه نه وهن سبعة دا سور هم ودي لکه څنګه چې امور مغلبه وو د قرن دا صورتونه هم ودي د سور استثنائیه نتیجه سره وځي چې الغلبة للحلة لا للحرمة غلبه به حلت لئی حرمت لبه نه وہ سور نمبر 1 السورة الأولى في التابعية الثانية في أكل الطعام الثالثة في الهداية هدايا الرابعة في الهبة الخامسة في النكاح السادسة في الطلاق والسابعة في المعاملات دا سور به استثنائی پدې کې به دلیل حرمت لرنی بلکې دلیل به غلبه به حلت لري السورة الأولى في التابعية تابع تاسو ویلې یو تابع یو مطبوع لکه په لښکر کې امیر د لښکر مطبوع دی او لښکر تابع دی نو صاحبانو په دې بچو کې بچی تابع دي د مور او د پلار نو که په یو بچی کې دلیل د حلت هم راشي او دلیل د حرمت هم راشي نو چې غلبه به حرمت لئی که حلت لئی نو چې سور استثنائیو کې تابعیت راغی نو دا غلبه به حلت ورکړي حرمت به
د دې مثال نمبر 1 الولد الذي أحد أبويه كتابي والآخر مجوسي یو تابعیت ستاسو په غیر ذوی العقول کې تیر دی نزی الکلب علی شاتن کمیاجی گرم دی التا تابعیت په غیر ذوی العقول کې معقول او غیر معقول کې نو احتیاط پدې کې چې غلبه حرمت لور کړی شي او که ماده غیر معقول ده او که نر غیر معقول ده خو دې بغیر معقول قراری دی شي نو چې اوس نزی الکلب علی شات نو شات خو ماده ده که نه او نسب خو مادې ته ځي په غیر ذوی العقولو کې نو په کار خدا ده چې د دې نتیجه دا بچې د مور او پلار نتیجه ده صغرا کبرا دي یو معصوم یو مجلس ته راغلی د علماو خپلې خبرې نو هغه یو عالم هغه چا سره چې بچې راغی ته وایي دا ستا نتیجه ده نو هغه ته نه چې دا د بل نتیجه ده نو هغه خپل اصطلاح مطابق وی چې بھائی صغرا کبرا چې یو ځای شي نتیجه ورکوي نو زوج او منکوحه چې کوم دی دا صغرا کبرا یې نتیجه بچی دی نو چې نسب مادي ته ځي خو په کار چې موږ وایو چې دا ولد دا جایز شي معقول شي هغلته کې مونږه د کتاب مطابق غلبه چاله ورکړو حرمت له دلته اوس د ذوی العقول خبره ده د انسان خبره ده صحیح شوه نو جمع راله په مابین د چا کې د کتابي او د مجوسی کې یعنی د یو معصوم پلار کتابي مور مجوسیه ده یا برعکس دی پلار مجوسی دی مور کتابیه ده نو په دې کې به مونږ اوس کې دا بچي به د چا تابع یادو که نسبیت ته ځو نسب ته نو خو چې پلار یې څه دی بچې به د هغه تابع بالفرض پلار یې مجوسي و نو بچې به هم سي که چېرته پلار یې کتابي و نو بچې به سي کتابي د نسب په بنیاد خو پکار ده چې دا فیصله وشي شریعت وایي چې که مورې کتابیه ده که پلارې کتابي دی خو چې په دوو بلاګانو کې اخته شي نو اهون طرف ته به ځي اسان ته نو ښه ده چې دا بچي کتابي حساب شي چاہے مورې کتابیه ده چاہے پلارې کتابي دی حکم به سي الغلبة للکتابی غلبه به کتابی له ورکو چاہے مورې کتابی ولی نه او نسب خود ذوی العقول پلار ته ځي خیر دی په دې صورت کې به مونږ پلار ته نه ګورو چې دا مجوسی دی او مور ته به نه ګورو چې نسب خودی ته نه ځي او دا کتابیه ده دا بچې به مونږ تابع د چا ګرځو د هغه چا چې کتابي دی چاہے مور ده چاہے پلار دی اچھا هلکه فایده به سي چې دا کتابي شنو کتابي خو د یو کوي خټه ده نو که کتابي دی هم فی زماننا غیر مسلم دی او که هغه مجوسي دی نو هم غیر مسلم دی د دې ثمره به په څه کې ثابتېږي په نکاح او ذبیحه کې وی د کتابیاتو سره نکاح جایز ده ها وګوره یو خبره ده د دې زمانه کتابیات نه
د دې زمانې چې څومره کتابیات دي دا ټول څه دي غیر مسلم خو غټه خېټه ده دا په غیر مسلمینو کې مشرکان دي دا څه دي ولې د عیسی علیه السلام ته خدای نه وایي د خدای زوی ورته نه وایي په درې خدایانو کې ورته خدای نه وایي نو چې عیسی علیه السلام ته کوم کتابي خدای وایي نو دی خو اسمی طور کتابی دی خو حقیقتاً څه دی مشرک دی عیسی علیه السلام په اولویت کې د خدای سره شریک نه کړ نو دا مشرک دی که دا کتابی عیسائی دی مشرک دی چې وایي درې خدایان دي یو پکې عیسی علیه السلام دی یو مریم رضی الله عنها ده یو حقیقي الله دی څوک جبرئیل علیه السلام دی یاره خو عیسی علیه السلام خو درې شو که نه ثالث ثلاثه په درېو خدایانو کې یو خدای دا مشرک نه شو او چې د خدای زوی و د شرک فی الجنس نه دی لم یلد ولم یولد اوس کتابیان څه دي هغه مشرکان دي دا چې په کومه زمانه کې دا صحیح کتابیاتو دا زنانا نو دوی با نه عیسی علیه السلام ته خدای وي نه ورته د خدای زوی وي نه ورته په درېو خدایانو کې یو خدای وي صرف دومره ده چې ایمان یې په عیسی علیه السلام او په محمد علیه السلام نه ایمان یې په عیسی علیه السلام او عیسی علیه السلام په انجیل کې چې ویلو چې یاتی من بعد اسمه احمد صلی الله علیه وسلم او بشارت یې ورکړو نو په هغه باندې ایمان نه و نو د توحید عقیده برابر وه رسو د رسالت عقیده برابر نه وه د توحید عقیده وه د رسالت عقیده نه وه چې کله د توحید عقیده ده او دی یو مذبوح شی ذبح کوي قابل ذبح نو بسم الله الله اکبر وي که به اسم عیسی به وي بسم الله الله اکبر به وي به اسم ثالث ثلاثه خو نه وي به اسم ولد الله هم نه وي بسم الله الله اکبر وي نو د چا په نوم یې ذبح وکړه د الله په نوم او چې د الله په نوم باندې ذبح وشي نو هغه معقوله ده ای خوراک جایز دی نو ثمره به پسې کې راوځي چې یو ولد کې کتابی او مجوسی جمع شو چاہے هر یو کتابی دی هر یو مجوسی دی خو مونږ به غلبه چاله ورکړو حلت لا کتابی له به غلبه ورکړو دغه دا احوانه دا په دوو بلاګانو کې اخته شو یو مجوسیت ته بل کتابیت ته احوال به کې کم دی کتابیت ته نو موږ تابع وګرځو بچي د چا د کتابی اسامه خیر سوا چې حلت او حرمت جمع شي نو بیا به غلبه چالي حرمت لا نو په کار خدای چې موږ مجوسی ته واړو دا صورت استثنائیه دلته کې با کتابی ته اختلاف المذهبین د امام شافعی او امام اعظم رحمهما په خپل مرز کې په دې مسله کې اختلاف دی کما مسله چې وشوه او حل دا روتو نو دا د امام اعظم ابو حنیفه رحمت الله مذهب دی د امام شافعی رحمه الله مذهب دی چې الغلبة للحرمه یعنی الغلبة للمجوسی امام اعظم رحمت الله فرمای الغلبة للاهون آسان ته غلبه ورکو په دوه بلاګانو کې آسان کتابی دی کړه وهي تابعية الولد الكتابية وجه سرا لأن المجوسية شر بالنسبة إلى الكتابية مجوسیت
په مقابله د کتابیت کې شر دی یا که دواړه شر کې نو مجوسیت اشر دی مجوسیت په شر کې زیات دی په مقابله د کتابیت کې اچھا دا خو په دې اولینی مثال کې دو مذهب مونږ ته راغلو صورت استثنائیه په تابعیت کې دی ها او مثال یې وشو الصورة الثانیة فی الطعام په صورت استثنائیه کې دویم صورت په بارد طعام کې دی دا انټرسټډ موضوع د خاص کر د مولانو صاحبانو لپاره ها او بیا د عبدالصمد استاد لپاره خذ هذا السورة الثانية في الطعام سيب جمع مال صاحب الدار بين الحلال والحرام وغالب ماله الحلال حالانکه څوک د چا میلمه شو د صاحب خانه میلمه شو دا هغه مال مخلوط دی اومې په حلاله ګټي او اومې په حرامه ګټي لکه مثال د خپل پټي آمدن هم دی که دا خو حلال دی که د خپل پټي آمدن دی او ورسره داسې کسب هم کړي چې د هغې نه کومه ګټه راځي هغسې حرام دی لکه جوارګر دی جواري اوس دا ټول محاصل د ځمکې چې راغی او د دې جوارۍ دا مال چې راغی د دې ټولو مالک هم دا یو صاحب خانه دی که نه نو د دې صاحب دار او صاحب خانه مال من وجه حلال دی او من وجه یره خو غلبه پکې د حلال وه په دې جوارۍ دونه نه ګټي څومره چې د ځمکې محاصل راځي نو د ده د کور ډوډۍ به خورې که نه یو خو پخواني مولانو یو اوسني دي پخوا د امامان صاحبان چې وو د دې علمونه دونه نه وو دوی چې به د جمعې خطبه هم په پښتو کې به وي د یارانو کټګور ته وار په وار دا منظومات به چې کومه دی نو په اچانه ته خبره کوله وی اخون پیژنې نو ما ورته ویې ستا د اخون نه څه مطلب دی وی چې په خپل قرآن کې سبق وایي چې په بل کې تلاوت نه شي وی دې اخون به دې غاړې ته یو کڅوړه ګرځوله پای کې به خپل قرآن مجید پروت و چې چېرته ختم له به لاړ نو خپل قرآن مجید به یې راواغستو هغه د بجلیګر مولا خبرې یو پکې ملیټري هغه سپارې تقسیموي که نه نو چې د ده په کومه پار راغله پنځمه نو خپل قرآن مجید کې به یې پنځمه راواړوله نو یو ورځ داسې ناست دی مثال پنځمه پاره یې وله ورکړې دې تلاوت نه کړي چا ورته ویل خو نه خلقو ته نیمه پاره وي داسې ناستې وایي چې هر زما نه قرآن مجید په جومات کې پاتې شوی نو دی اوس د پنځمې پارې تلاوت کوي خو په خپل قرآن کې کوي په بل کې نشي کوي خو تقوا یې ډېره ونوله د دې خلکو تقوا څه وه چې په کومه خادۍ باندې به سرودګري وشوه په کومه خادۍ به دا امامان صاحبان به د هغه مقتدي د واده ډوډۍ به نه خوړه اوس څنګه چل دی صاحب اوس علم ډېر شو که نه خلک وایي اوس خو دا غټ غټ عالمان نه دي چې شادیال ته لاړ شي او هغه شی غږېږي
نو دیم پکې په مفتو کې اوري که نه اوري پکې او کیدی شي چې دلته خوشحالېږي هسې په ظاهر کې دا څه چل دی دغه جوړې کړي دي او دا ډمامې ویا په دننه په ځای کې وي چې یاره موږ خو یاسې بل ځای نه شو راشه بس مامو ته بیا دې موته تاسو پوه شوئ د دې زمانې خو دا حال دی و یو تقوا ده یو فتوا ده د هغې تقواداري خو داسې وه یو د دې زمانې د چې اوس ملا صاحب څوک میلمه کي او دته ښه پته ده چې دا جوارګر دی مال حرام دی خو څه مال حلال هم دی او د تقوا خو تقاضا د دې کې چې د دې سړي د کور خوراک ونه کي صحیح ده خوراک یو طرف ته کا مونږ چې په ویترو کې دا وعده د خدای سره کوي ونخلع ونترک من یفجرک خوراک سره یو پیرو دا مال خوراک پرېږده خدای زه دا وعده کوم تا سره په مانځه کې کوم او د چا خبره په جومات کې کوم چې ستا نافرمان دی هغه به زه ترک کوم د هغه سره نه زما غم شته نه ورسره ښادي شته که دا کارونه کېدي چې د ګناه کار کوونکو سره خلقو ترک کولې د تعلق نو به خپل ګناه پرېښې نه وه هغه به پکې ځان نه پاتې کېده که ګناه به پاتې خو ګمې خو زمونږ هم دی که نو حدیث سوی د نبی علیہ السلام من رأى منکم منکرا فلیغیره بیده الی آخر الحدیث چې جایې کې د هغې ډوډۍ خوړل د هغې په خادو کې کېناستل د هغې شادي حالونو ته تلل دا خو تقوا نه ده حضور علیہ السلام خو فرمایي دا منع کا جواري مه کوه صحیح شوه نو اوس هلته کې څه وکړي نو یو طرف ته ده ته ښه پته ده دا ما ملا صاحب یې د امام مثال هسې درکړو نو دا ټول مسلمانان په دې کې راځي ټول مسلمانان راځي بلکې ملا صاحب له خو چېرته کې سله غوندې شی ورکړي په هغه کې په فطرانه سرسایه کې او نورې پې خپلې غم خالېږي دا مې ترور ده او دا مې نیا ده او دا مې دا ده او دا مې هغه ده او په زکات کې ولې بیا ټرک اخلي غم خالی پې کوي نو به هر حال هر څوک چې دي خو د یو داسې سړي میلمه شي چې د هغه په کور کې ده ته پته ده چې اوم حلال دي اوم حرام دي خو دا هم ورته پته ده چې حلال په حرامو باندې غالب دي صحیح شوه د ده ډوډۍ به دې خوري که نه نو حکم سره الغلبة للحلال غلبه به څه له ورکوو حلال الله ای و اکل من ماله جایز خوراک د ده د مال نه څه دی جایز دی یاره بزرګان هم څه نه دي پرېښي نوي کلي باباجي صاحب رحمت الله علیه به فرمایل دا راته د هغې یو ګمنام خلیفه ویلو خلیفه به یا به مرید و باباجي صاحب به ویلې نوي کلي باباجي صاحب چې د چا میلمه شي که نه نو د هغه د مال تپوس مه کوه د هغه د مال که ته یو سره اسپړی که نه او بل طرف ته ته متقي انسان یې نو چې ته راسپړی او جدا لاندې یو پکې روزي که نه نو بیا به یا راپاسې او هغه ته به هغه څه پرېږدي او قطع تعلق به کې او هغه به هم خفه کېږي چې زما ډوډۍ نه پاسې وی د چا چې لاړ شي چا میلمه شي د هغه تپوس دا اوس باباجي صاحب د څه نه وایي ظن المؤمنین خیرا نبی علیہ السلام څه فرمایي په مؤمنانو باندې به د خیر ګمان کوي د خیر سوچ به دي چې وایي دا مسلمان دی زه یې میلمه کړم
که دا ښه سړی نه وي نو ده به پیشیمان بوتلو په به ډوډۍ خوړه چې ته په نورو خلکو دی خوړلی چې ته بزرګ بیا راوستو په هغه باندې به ډوډۍ خوړه په بل چا باندې بیا خوړلی په الله لایب به پې کړو ته به دا ګمان کې چې دا نیک دی د ده مال به هم نیک او که را لټې که نه نو صاحب چته به پکې یو ګوټ داسې را برسېره شي چې بیا به ته د هغه خوراک نشي کولی نو په طعام کې په اکل الطعام کې په خوراک کې به غلبه سره حلت لا نو چې د چا مال مخلوط دی د حلت او د حرمت نه حلال هم دی او حرام هم دی غالب حلال دی د ده سره که ته اکل و شرب کې نو خیر دی غلبه به حلت لري السورة الثالثة فی الهدایا او هداوا او هداون جمع هدیت ارادتاً مذاکار کتخا صاحبان یو هدیه دا هدیتون یو مشدد الیا هدیتون دا نو هدیون دا د متمتع جی او د قارن جی د شکریه قربانی دا پمینا کی تاسو پوښه یو هدیتون دی هدیتون تحفه ډاله گفت یو ته په انګریزي کې وایي د دې جمع هدایا هم راځي هداوا هم راځي او هداون هم راځي بیا منجد وګورئ نو صورت ثالثه په بیان د سکی د هدایاو کې چې دا جمع د هدیتون دا او هدیتون تحفه او ډالۍ ته ویل شي نو مثال به شي غری پدې کې ومو صورت استثنایی دی او غلبه به حلت لور کې دي شي اذا كان غالب مال المهدي حلالا څوک چې بل ته هدیه ورکوي که نه ډالۍ او تحفه ورلیږي نو دا هدیه کوونکي د ده مال اکثر حلال دی او بعضې پکې غیر حلال هم شته اوس به غلبه چاله ورکو حلال نه ورکو فیجوز اخذ هدیته د دنه هدیه قبل اول تحفه قبل اول د دنه جایز دي تحفه قبل اول تی جایز دي وجه سره دو وجه دي دلته هم غلبه حلت لور کړی شو په صورت استثنائیه کې دو وجې دي صاحبانو یو د دې ځان ساتل حرج دی چې دا لټون کول دي چې یاردا خو ظاهر چې تو ته ګورې جوړ خزمیدار سړی دی اوس دا پته یا چاوي یا چا نه دی ویلی او هلکه دا مال سره څومره ډېر شو په زمیندار کې خو مال دومره دی به نور هم څه کوي ژوندیات دي که نه یا هغه یقین ته ورسېده او غالب چې کوم د مال حلال دی د ده نه چې ته هدیه نه قبلې د سره تعلق نه قایم نو نبی علیه الصلاة والسلام خو فرمایي چې لن تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولن تؤمنوا حتى تحبوا
نو محبت په پس پیدا کی افشاء السلام تحائف قبل اول د یو بل سره غم خادي کول د یو بل سره تعاون کول نو حرج نه چې دوه لټون ورپسې کې او دویم دا چې په دې باندې د تعلق کمی راځي او مسلمان هغه محبت زیاتوي او محبت من جمله په تحائف باندې هم زیاتېږي او نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې تحفه څوک دري هغه قبل وهم او د پخواني زمانه په بادشاہانو کې یو هغه ته چا شنه خټکی راوړو نو دې په تخ ناسو یو خټکی تی نیم کو مړې پیوګدو د کوله خوستو شنو او دو خور نو هغه چا چې ډاله توفه راوړله سینا مور ګالار نو ورستو ته دا وزیر وی درباري یا صاحب تا ته د خټک کو څه کوي په تخت دی خوړو په خپل دی کټ کو او په تکلف دی خوړو نو نور خټکی بولو چې تا خامخ او ته یا صاحب دا دوم دقه وسو چې کوي کړی او ما د اطمینان راوسته کړه د مخې مې ته نه خوړلې نو دا وایي چې رب دا خوشنه خټکی پته نه سارو ته به چوری کې څه چل ویږي د اطمینان قلبي پیدا کول د پاره د ما د شین خټکی حضور فرمایي تحفه قبلي تحفه قبلي ورستو بیا راشي یو هغه د رشوت تحفه تحائف دي اخو نبی علیہ الصلوۃ والسلام یو عامل لګلو تکجو او غیره د اوشر لپاره نو حضور علیہ الصلوۃ والسلام ته وی چې هاذا علی و هاذا د مال راکړي دا غستای نبی علیہ السلام تو فرمایله چې نو ته په کور کې ناس یو ما نه وی لګنه ورې پس نه راریږي پوښې به لہذا څوک چې دا معاملات داسې کوي نو شاید چې دا غزي اندای چې دا تحفه او سمزما فلانی کار وکړي نو دا اوړي څه طرف ته رشوت طرف ته دی ځکه قاضي سره چې د چا مقدمه او د مخکې د قاضي سره تعلق او عادتي طور په دغه ډالې ټپاله وړه او دا پیره ولا یوړه خدای نه زیاته دا زیاته به قاضي رد کوي او د عادت مطابق واخ تاسو پوه شئ حاجی په اجتناب کې حرج دی ها دا د قاضي دا خبره وراله احد المعتاد والزائد الى القاضي قاضي ته چا هدیه ورکړه خو یو معتاد عادتي او یو غیر معتاد زائد لکه مخکې به وته د مالټو یو تروړه وړه مالټې ها او دا په وته سلور جوړي ولی هلته سره کیسو کړ نو عادتي خدای ولا کړه دا خو د دو دغه په منځ کې یو تعلق دی دوستانه ده دی هغه ته تحائف وي هغه د ته تحائف وروړي خو دا درې چې په د پاسه نور کله ولې سلور نه وروړي نو يحل للقاضي اخذ الهديه المعتاد ولا يحل له الزائد فيرد اغادتي ولا جائز ته چاوالي خدا زائد ولا جائز نه دي اوس پکار خدا له چې یو هدیه معتاد دا د قاعده پر جایز د دې دوست طرف نه چې اوس سره مقدمه ده او دا زائد چې ول یو د دې پوجا باندې دا غیر جایز شو نو حلت او حرمت جمع شو معتاد جایز ده زائد او دا دواړه په یو پیر باندې قاضي ته یوړي دفعاتن پکار دا چې د دې زواید په سبب باندې دا معتاد هم ممنوع شي او غلبه حرمت لور کړی شي وې دا صورت استثنائیه ده غلبه به حلت لئی قاضي به واخلي خدا معتاد
انا معتاد او غیر جائز نشوا او غلبه حرمت لور نه کړی شو البته د زائد برد کی دعوت نه دي نو حکم غلبه د حلت شو جواز د اخذ شو او وجه اعتبار اکثر لره دی وجه څه ده الاعتبار للاکثر او په اکثر حالاتو کې خو بده یو وروړه کنه هغه اکثر حالاتو ته عادت طرف ته به دغه وشي غلبه ورکړي شي او هغه غیر اکثر طرف ته به غلبه ورنکړي شي السورة الرابعة في الهبة سلورم په سور استثنائیو کې هبه ده یعنی ایزن الغلبة للحل پدې کې هم غلبه حلت طرف تی حرمت طرف ته بنئ ذکر صورت استثنائیه ده مثال به شي په هبه کې جمع بین العبد المملوک وغیر المملوک فی الهبه یو کس بل ته شی هبه کی څه شی هبه کی غلام خو دو غلامان یو غلام د مملوک دی او بل غلام د مملوک نه دی اگر که هغه عبد دی مملوک دی خو د بل چا مملوک دی د دې هبه کوونکي نه دی د واهب نه دی نو د دې واهب په عبد د غیر کې تصرف جایز دی نه دی جایز او په خپل عبد کې جایز دی خود دفعاتن دتا چې هغه تصرف پکې جایز نه دی هغه متهبه کو او چې تصرف جایز دی هغه مرتهبه کو اوس په یو کې تصرف جایز دی دا دلیل د حلت دی په بل کې تصرف جایز دی دا دلیل د حرمت دی نو د عام قاعدې مطابق جزو خدا هبه به ټوټلی غیر جایز شي هبه به جایز نشي او که صورت استثنایی ته ځو نو هبه به جایز شي په عبد مملوک کې غیر جایز به شي په عبد غیر مملوک کې نو غلبه جواز تشوخه وجه سره هبه جائز د خپل عبد کی وجه دا ده چې د عبد محل د تصرف دی او په عبد د غیر کی جائز نه ده اگر که د دفعاتن کړي دي ځکه هغه محل د تصرف نه دی اسی او تاسو پوهې دپاره خبره کوم که چا اجنبي ته وي چې انت طالب نسیږي او که خپلې ښځې ته وي او چې دواړه وي ولاړې وځي چې انتمات والے ته دواړه طلاق دي نو دا په کم کې سیږي په خپله زوجه کې او د بلې کې لغوه شو که نه شو نو د ده د هبه په دې عبدالغیر کې لغوه شوه خو په خپل عبد کې صحیح شوه نو حلت سره کې اعتبار دی یو خدا شبیه د هدیه ده او په هدیه کې مخکې ذکر تیر شو چې جایز او غیر جایز هدیه کې نو موږ به جایز اخلو او غیر جایز به پریدو لکه د قاضي د پاره چې کومه معتاد او غیر معتاد وا نو دا هبم شبیه ده سره د هدیه ده ولې جهات جامع په دواړو کې سره بلا عوض هبه بیا عوض او هدیه هم بیا عوض ده نو په دواړو کې یو جهت د جمع کولو شته نو چې په هدیه کې صحیح شو او غلبه حلت لشوا نو په هبه کې به هم غلبه حلت لشي او خاص کر په عبد کې که دا هبه په عبد کې شوي په عبدهو کې
او په عبد الغیر کې د مالک د عبد دواړه بکړي د پدې عبدوه کې صحیح کول ولی دي ځکه چې دفع د غلام وشي سوشي الله او د الله رسول صلی الله علیه وسلم غلامی ختمي عبدیت ختمي کله وی غلام په کفاره کې آزاد کا کله وی په قتل خطا کې آزاد کا کله وی کتابت وسره کا خو آزاد کا کله وی مدبر کا خیر د مرګ نه پس آزاد کا کله وی ولد کا خیر ده او چې ستاسو مرګ نه پس دا ټولې طریقې سره پاره چې په طریقه باندې په مختلفو طریقو څوک به پکې ولد خو کی څوک به پکې عقد کتابت خو کی پیسو لالچ بوږي څوک به زما د مرګ نه پس بیا ازادي کنه زما خدمت بوږي ډیره به ترجیح ورکړي څوک به چې په کفاره کې بس چلا دا فلانی کار کوم خلاص دا غلام آزاد کما صحیح شو پزینه کې بیا کمپلسری لازمی طور په غلام آزادی چې غلامان وی فتحرير رقبه ودیه مسلمه الى اهله نو چې بیا غلامان نشته نو بیا روجي دي کنه پرلی پسې نو پس طریقه باندې الله او د الله رسول صلی الله علیه وسلم غلامی سکی ختمي ډیر ګران کار دی اسب تاسو په ځان یو منت لراوله چې له اتوار بازار ته دی بوزي او غلام به راوسته او چې د یو رحم دل انسان سره به رحم والی صحیح ده بعید عقل خاوند دی او دا غیر ذوی العقول په صف کې ودرېدو ګران کار نو شریعت څه لګي شریعت کوشش د دې خبرې کی چې په مختلفو طریقو اوس دا یو طریقه په کې رااله چې یو کس دی هغه خپل غلام هبکی خو سره عبد الغیر به بکی نو شریعت وی خیر دی چې دا غلامی ختم شي د یو وجه ده من الوجوه یو وجه دام دا چې دا عبدیت ختم شي غلبه د حلت لور او وای چې یاره دا هبه صحیح ده نو چې هبه صحیح شو د چا پای کې بسېږي په خپل ملک کې بسېږي د بل په ملک کې خود به خود صحیح نشو لہذا د کلام دا وهبتو دا په خپل محل کې صحیح شو په غیر محل کې صحیح نشو بس وګورئ السورة الخامسة والسورة السادسة والسورة السابعة دا به انشاءاللہ بیا پر راتون کی درس کی وایو واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار